الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت او د تعلیم په سلسله کې خبرې روانې دي. نو په هغه حواله باندې نن یو بله موضوع ستاسو مخې ته ږدم. اول د دې آیت او د دې حدیث تشریح پکار ده. دا چې کوم آیات ما ولستو دا سورۃ البقره آیت ده، غالباً 165 نمبر آیت. دینه مخکې د الله تعالی د توحید دلیلونه ذکر شوي دي. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. او دې پسې رستو بیا یو بل آیت دی چې اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. دا یو زنجیري مضمون دی چې الله تعالی د خپل توحید دلیلونه ذکر کړه چې په دې کائناتو کې چې کوم دلیل دی هغه د دلیل د توحید دی، د الله تعالی د یووالي دلیل دی، د الله تعالی د شتوالي دلیل دی. په دې کائناتو کې د کفر دپاره دلیل نشته چې انسان سترګې غړوي او د عقل نه کار علي، نو دا کائناتو د ذره ذره د الله تعالی د توحید گواه ده. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار. دلته یو پاڼه دا یو لوی لایبرری ده، یو لوی دفتر دی د الله تعالی د معرفت. نو توحید په دې کائناتو په یو ذره ذره کې د توحید دلیلونه دا په دې کې پراته دي، پټم دي او ښکارم دي. څومره چې را لټې نو دلایل به زیاتېږي. خو د کفر دپاره په دې کائناتو کې هېڅ دلیل نشته. د دې کائناتو د هېڅ یو څیز نه کفر نه ثابتېږي، نه د انسان د تخلیق نه ثابتېږي، نه د دې کائناتو نه ثابتېږي، نه د اسمان او د نور او د سپوږمۍ نه ثابتېږي، نه د ورځ او د شپې نه ثابتېږي. دا کفر د کوم ځای نه راغی؟ د دې کفر دپاره په دې کائناتو کې څه خپې نشته، د دې دپاره څه دلیل او څه ثبوت نشته. قرآن په یو بل ځای کې ډېر ښایسته مثال ویلی: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفکرون. دا کلمه طیبه د توحید دا کلمه شه ده، توحید دا خبره ده، الله تعالی دا یووالي خبره.
د دې مثال د یو داسې ونې دی چې هغه ډېره پاکه ده، مزېداره ده، خوږه ده، د هغې میوه خوږه میوه ده، د هغې جرې ډېرې زیاتې مضبوطې دي. اصلها ثابت، د هغې جرې کلکې دي په ځمکه کې. وفرعها فی السماء، او څانګې بره په فضا کې دي. جرړې د ځمکې نه خپل خوراک حاصلوي چې څومره خوراک هغې ته پکار دی، او دا څانګې او دا ونې او دا پاڼې او دا میوې دا د فضا نه خپل خوراک حاصلوي. او دا د توحید خبره ده، دا د توحید د کلمې مثال دی چې د هغې دلایل، د هغې جرړې، د هغې فایدې په دې ټولو کائناتو کې دي. جرړې هم کلکې دي او فایدې هم په دې ټولو کائناتو کې خورې دي. او ومثل کلمة خبیثة، او دغه پلیتې خبرې مثال څنګه دی، دغه ګنده خبرې مثال څنګه دی، کشجرة خبیثة، لکه هغه بوټی چې هغه خبیث بوټی دی. اجتثت من فوق الارض، چې د ځمکې نه راوچت شوی دی، د هغې جرړې د ځمکې کې دننه نشته. او ما لها من قرار، هغې دپاره څه استحکام او څه سټیبلایزیشن هم نشته، هغه مستحکم نه دی. په دې دوو خبرو ته سوچ کوئ. اجتثت من فوق الارض، داسې بوټی تاسو ته معلوم دی چې ځمکه کې نه وي د هغې جرړې. دا اردو کې ورته آکاس بیلی، څوک ورته میچه وایي، څوک ورته څه نوم وایي. په دې بوټي باندې د پاسه خوري، په ښکاره داسې ښکاري سړی وایي دا د هغه میچې بوټی دی. د هغې بوټي جرړې په ځمکه کې دننه نه وي، هر دې بوټي نه خپل خوراک اخلي. د دې معنا دا ده چې د کفر او د ګنده خبرې په دې کائناتو کې ځای نشته. دا چې انسان له په خپله دماغو کې ځای ورکوي دی دروغ وایي. دی خپل ځان لم دوکه شوی دی، بل لم دوکه ورکوي. دی په غلطه خبره پورې نښتی دی، په پړه خبره پورې نښتی دی. د کومې خبرې په ځمکه کې جرړه نه وي هغې ته بوټی ویل، دا څنګه بوټی دی؟ او ما لها من قرار، د هغې دپاره څه استحکام هم نشته، ځکه چې د هغې خبره دا ده هغه خپل خوراک د ځمکې نه اخلي، د بل نه خوراک اخلي. که هغه بل نه و بیا دی نشته. دا کفر دا اسلام د کومې ورځې نه شي، دا اولې ورځې نه اسلام دی، دا اسلام دی. خلکو ولې نومونه بدل کړه، خو د خلکو په بدلېدو نه بدلېږي. د توحید خبره، د الله تعالی د بندګۍ خبره، د الله تعالی د وحدانیت خبره، دا د اولې ورځې نه ده او تر اوسه پورې ده. په دې خبره باندې څومره مصیبتونه، څومره مشکلات، څومره طوفانونه، څومره زلزلې، څومره انقلابونه په دې خبره راغله، دا خبره نه بدلېږي. دا خبره په هغه شکل کې موجوده ده. د آدم علیه السلام نه نیولې د اوسه پورې د توحید خبرې خپل شکل نه دی بدل کړی، دا موجوده ده. د کفر خبره په مختلفو شکلونو کې راځي، چې کوم شکل کې پخوا و په هغه شکل کې اوس نه ده. کله یو رنګ بدلی، کله بل رنګ بدلی. رنګونه دا ګرګټ چې څنګه رنګونه بدلی، دا کربوړی چې څنګه رنګونه بدلی، داسې دا د شرک دا خبره رنګونه بدلی. دا کله په پخوا زمانه کې د ملوکیت یو زمانه وه، د پاپاییت یو زمانه وه، دا بیا د سوشلیزم او د کمیونیزم یو زمانه پکې راغله، د لیبرلیزم یو زمانه پکې راغله، اوس بیا راغله د الحاد یو زمانه. دا رنګونه بدلی مختلف. د دې د خپل شکل اصل شکل چې دی هغه د شرک دی او د کفر دی، خو دا په هغه خپل اصل شکل کې د اوسه پورې موجود نه دی. دا رنګونه بدلی، دا په یو رنګ کې پاتې کېږي نه، ځکه چې د دې حقیقت کې څه دلیل نشته، څه ثبوت نشته. نو د اسلام خبره دایمي ده. د اسلام خبرې دپاره په دې کائناتو کې ځای دی. او دا خبره مخکې ما کړې وه چې انسان چې اول پیدا شو ځمکې ته راکوز شو، آدم علیه السلام، نو تر د نوح علیه السلام ته قریبې زمانې پورې د دنیا د ځمکې او د هوا ابو هوا د انور سپوږمۍ شرک او کفر نه و لیدلی. ګناهونه به وو، لکه د آدم علیه السلام یو زوی ولګېدو بل زوی مړ کړو، ګناهونه وو، لیکن شرک او کفر نه وو. شرک او کفر بیا وروسته راغلی. د دې مثال د زنګ دی، د دې شرک او کفر مثال د خیرې دی. خیرې چې دی دا زاید شی دی، دا چې ته جامه وینځې بس خیرې په خپله ترې لاړ. نو خیرې زاید، دا خیرې دی، دا رنګ، دا زنګ دی. او دا د اسلام دا خبره چې دا اصل دی، دا شي اصل شکل دی، دا شي اصل حقیقت دی. اوس په دې دور کې چې دا کم انسانانو دا کم شی اوس نوی تاسو ته پته دی، یو نوی ډېر زیات نوی نه دی، څو کلونه یې شوي دي. د انسان د اهمیت، خلک د انسان اهمیت یې هیومنزم، د انسان اهمیت پکار دی. انسان ډېر اهم شی دی په دې کائناتو کې، د انسان ډېر لوی حیثیت دی. او انسان له پکار د انسان سره محبت وکړي،
د انسان محبت. پخوا یو ځای کې زه اوسېدم په لاره چې بتلم پر دیوال به یې لیکلي وي همارے 3 اصول، 3 اصول دي زمونږ. یو خدا پرستی ده، یو انسان دوستی ده، یو معاشي مساوات دی. دا خدا پرستی او انسان دوستی دواړه څنګه جمع کیږي زه په دې نه پوهېږم. او دا معاشي مساوات دا درې واړه سه متضادې خبرې دي چې یو طرف ته زور کوي، بل طرف ته زور کوي، بل طرف ته زور کوي. دا درې واړه خبره د یو بل سره جمع کیږي نه. لیونی سړی د یو بل سره درې واړه جمع کولی شي. چې د چا عقل کار کوي هغه سړی دا درې واړه خبرې په یو ځای کې نشي را جمع کولی. دا درې واړه خبره یو بل سره جمع کیږي نه، دا خو یو بل سره متضادې دي. خدا پرستی د خدای عبادت کو او انسان دوستی د انسان سره به دوستی کو. دا د انسان دوستی دا خبره تا د کوم ځای نه زده کړه؟ د انسان دوستی خبره د کوم ځای د دې اصل کوم ځای کې دی؟ لکه د دې اصل کوم ځای کې دا پیغمبرانو ویلې ده، دا کومو خلکو ویلې ده چې چا ویلې ده د هغه سړي ژوند څنګه و، هغه سړي ژوند ته ماته را مخامخ کړی. هغه سړي ژوند کې نور د هغه د ژوند د انسانیت د ژوند دپاره د خیر دپاره هغه نور څه ویلي دي؟ صرف دا یو خبره یې کړې ده او تللی دی دنیا نه. د ټولو نه زیاته د انسان سره د انسان د تعلق خبره اسلام کړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده. دا خبره زه د حدیث او د توحید او د سنت د زه په یو زنځیر کې پیم دته، ځکه مې دا دواړه د آیت او د حدیث مې دته یو ځای ذکر کړو چې کومه خبره په دې کائناتو کې د توحید ده د هغې عملي شکل څه شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې 3 خبرې چا په ځان کې خپلې کړې که نه ذاق طعم الایمان، نه به د ایمان په مزه او په خوند باندې به پوه شي د ایمان څه خوند دی. یو شی سړی خوري، یو شی سړی استعمالوي خوري خو په خوند نه پوهېږي. یاره به ډوډۍ خورم خو په خوند نه پوهېږم. بس وشو که نه کښېنه که نه بس دا پوره ده. ډوډۍ خوري او په خوند نه پوهېږي، نو په خوند به څنګه پوهېږي؟ د یو څیز نه به لذت او خوند او مزه څنګه اخلي؟ نو د ایمان نه به څنګه مزه اخلي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان نه به مزه په دې طریقه باندې اخلي چې 3 خبرې په تا کې موجود دي چې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې د الله او د الله د رسول سره د هر چا نه زیات محبت وي. وان یحب المرء لا یحبه الا لله، که د انسان سره دوستی او تعلق نو دا د خدای د رضا دپاره وي. وان یکره ان یعود فی الکفر، او دا خبره بده ګڼي چې کفر کې بیرته واپس لاړ شي. کما یکره ان یقذف فی النار، څنګه چې ورته په دوزخ کې او په اور کې ورچولی کېدل ورته ډېر بد ښکاري. دا سړی څنګه به دی ما دې څوک اور ته ور واچوي؟ دا اور ته د ورچولو خبره رایاده شوه. تاسو ته به پته وي چا به راته ویډیو رالیږلي د برما والا پرې مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلم شروع کړی و. اور ته به یې دا ماشومان به یې اور ته ورچول، بل اور ته به یې څنګه چې دا مونږ غوښه ورته وو داسې به دا ماشومان په دې سیخونو کې واچوله، پرې لاندې به یې ورته اور بل کړی و. الله تعالی پې بل ورته یو اور راچولی دی. خدای خبر څه ورځې مناوله که څه شپې مناوله او تقریبا څه 100 پونډه یو غباره یې راغه کړې وه چې په هغې کې دننه د اور سامان دی او په هغې کې ظاهره خبره ده چې هغه څیزونه چې کوم اور اخلي څنګه چې پټرولیم څیزونه دي هغه اور اخلي او دا ورته لاندې په 100 زرګونو خلک راغونډي او هغه چې داسې اوچته شوې ده او بیا پرې راخلاصه شوې ده. نو 600 کسان یې خو په هغه ځای ژوندي سېځلي دي او خدای خبر څومره پکې زخمیان دي. دا الله تعالی ورته په خپل قدرت وروښودله چې ته خو مسلمان سره دا کوې خو بې دستوپا دی، خو زه تا سره هم کولی شم. او دا خو د دنیا عذاب دی، د آخرت عذاب به څنګه وي؟ نو اور کې ورچولی کېدل د انسان دپاره دا ډېره زیاته بده. نو الله تعالی وایي چې د نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د اور ته ورچول او کفر تاسو دواړه یو شانتې شی ښکاري، چې ته کفر داسې بد ګڼې لکه اور ته چې ورچولی کېږي. دې کې زما مطلب دا دی چې دا مونږ ته چې خلک خبرې کوي یاره د انسان سره محبت، راځئ چې وګورو زمونږ پیغمبر علیه صلات وسلام د انسان سره د محبت خبره کړې ده، څنګه خبره کړې ده. نو زه چې نن سوچ کوم ما که ته دا ټول حدیث چې مخې ته راونرسي نو الله تعالی د هر چا سره د تعلق دپاره ځان له ځان لفظ استعمال کړی دی، د هر چا سره د تعلق دپاره ځان له ځان لفظ استعمال شوی دی. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ستا رب فیصله کړی دی، حکم یې کړی دی چې بندګي به د رب کوئ. نو بندګي د بندګۍ او د اطاعت او د عبادت تعلق به د رب سره وي، د رب به عبادت کوو. ورپسې بیا په دنیا کې چې انسانانو ته راکوشي. ګوره دا د توحید خبره، دا د اسلام خبره، بعضې خلک د اسلام داسې تشریح کوي چې په دې هوا کې ګرځي، د عمل د ژوند سره تعلق نه وي.
ګوره قرآن د عبادت سره فورا د انسانانو حقوق تړي، ورپسې فورا الله تعبدو الا ایاه، چې د الله تعالی نه علاوه به د بل چا بندګي نه کوي، وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره به ښه سلوک کوي. احسان، احسان څه ته وایي؟ احسان معنی ښه سلوک، بهتر سلوک، ځان به ترې نه خلاصوي. ګوره د احسان دا لفظ په حدیث کې په یو بله معنا راغلی دی چې حضرت جبریل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان تپوس کوي، د اسلام تپوس کوي، د علامات قیامت تپوس کوي، یو تپوس بیا د احسان کوي. و احسان څه ته وایي؟ جبریل علیه السلام احسان څه ته وایي؟ و احسان دې ته وایي چې ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، چې د الله تعالی بندګي به داسې کې لکه ته چې خدای یې نه، خو ته خو خدای نه نو خدای خو ته یې نه، دا احساس خو به کم از کم وکړې. دې معنا دا ده چې داسې بندګي کوه چې ته بالکل د الله تعالی مخې ته یم، زه مزدور یم او الله تعالی مالک او آقا دی. او مالک چې مزدور یې نه که نه، چې مزدور ته دا احساس چې دا مالک ما یې نو هغه بیا سم کار کوي، بیا لور په لوره. او چې مزدور چې مالک نه دی او مزدور هسې ناست چې په لاره څوک تورېږي، وایي څه ټایم دی، ته پته لګي چې یاره څومره وخت پاتې دی، دی ټایمونه شماري، بیا بیا کار نه کوي، هسې لور په لوټه تېره کوي، بیګار کوي. نو بیګار به نه کوي. نو د هغې احسان تعلق الله تعالی د عبادت سره هم لګولی دی. او دلته قرآن مجید وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره هم ښه سلوک، مطلب دا دی چې د عمل د ښه والي چې څومره اخرنی او بهترین شکل کیدی شي، ته په هغه شکل کې د مور او پلار سره تعلق ساتي. بیا یو بل لفظ ویلی دی وصاحبهما فی الدنیا معروفا. صاحبهما، د دې صاحبهما په دې جدیده اصطلاح کې دا زموږ چې کومه موجوده اصطلاح ده د خلکو، انګریزي د خلکو په ژبه راغلې ده، و یاره کمپني به راله راکړي. نو د صاحبیت مطلب کمپني ورکول دی. یو به ورسره احسان سلوک کې، احسان چې څونه ښه ستانه کېدی شي د هغه آخري حده پورې ښه بهتر نه بهتر سلوک، یو به دا سلوک کوي ورسره. دویم دا چې کمپني به وله ورکړي، داسې چل به نه کوي چې یاره ډوډۍ مې ورته کېښوده، مزدور ته مې وویل دا بابا ته ډوډۍ کېده، مزدور مې ولې نیولی دی، هغه به ولې سودا راوړي، او ته به په سترګې لرې نه دروازه به صرف کلاو کې چې بابا څنګه یې، خبره ختمه ده. نه، وصاحبهما فی الدنیا ما، کمپني وله ورکړه، کښېنه ورسره، خبرې ورسره وکړه، د هغه د دلچسپۍ خبرې واوره. دا بوډاګان په کوم وخت کې ولې داسې د دې ذهن دا زړه خوري ځان له ناست دي، ځکه دا کشران د هغوی دغه ماحول او د هغې دغه مزاج مطابق ورسره خبرې نه کوي. د ده ځان له مزاج دی، وایي یاره ته د کومې وایي زمونږ او د ده په منځ کې جنریشن ګیپ دی، د ده جنریشن ګیپ وایي. یاره زه د ده په خبره نه پوهېږم، دی زما په خبره، د ده د دلچسپۍ خبرې جدا دي. یاره ته خپله دلچسپي پرېږده د ده دپاره، د هغه د دلچسپۍ خبرې وکړه چې هسې غواړي. هغه تا ته پته نه وي، ته د خپل پلار مور بابا نیکه نیا نیکه دی نه نه خبر چې د هغه دلچسپي په څه کې وه، هغه سره هغه خبرې وکړه چې هغه په کوم شي کې دلچسپي وه. بیا ګوره ورته د هغه ځای خلک، د کومو علاقو خلک چې کشران د مشرانو سره کینی، وخت وله ورکوي، کمپني وله ورکوي، د هغې خلکو عمرونه زیات دي، خلک ډېر وخته پورې ژوندي خوشحاله. ته خپل بابا ته ابۍ ته دا ښکاره کړه چې نه ستا زمونږ دپاره ضرورت دی، ته زمونږ نه زیاتي نه یې چې بس په یو ګوټ کې یو بابا دی او پروت دی او بس او ډوډۍ وله ورکوله څو پورې مړ نه وي نو بس دا به کې نو. نه داسې نه، ته هغه ته دا احساس ورکړه چې نه ما ته ضرورت دی ستا، ته ورسره په یو او د هغه مشورې له اهمیت ورکړه، د هغه په هغه معاملاتو کې ته ستا ضرورت دی او که نه دی، خو ته په هغه معاملاتو کې د هغه سره دلچسپي چې د هغه د دلچسپۍ کوم معاملات، بیا ته ګوره ورته چې دی ژوندی یي که نه یي، بیا ته ګوره ورته چې دی خوشحاله یي که نه یي. نو دا ګوره د الله تعالی سره د تعلق دپاره لفظ د عبادت دی، د مور او پلار سره د تعلق دپاره لفظ د احسان او د مصاحبت دی. بیا د هغې نه بعد ګوره ورته راځه د بچو دپاره تعلق دی، د بچو حقوق دي. احادیثو کې صحابه کرام د نبی علیه الصلوة والسلام نه تپوس کوي چې حق د والد په والدینو څه دی او حق د والدینو د اولاد په والدینو باندې څه دی، د اولاد حق په والدینو باندې څه دی. یو سړی تپوس کوي د خدای پیغمبره چې د بچو حق په مور او پلار باندې څه دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې بهترین ادب به ورته ورکړي. ادب ګوره د پلار او د بچو طرف، د پلار باندې د بچو دپاره تعلق څه دی، ادب به ورله ورکوي. بچي به د مور او پلار څه کوي، احترام کوي، هغه د اردو هغه ادب به کوي، د پښتو هغه ادب چې موږ د پښتو کې ادب وایو، احترام به کوي، مصاحبت به ورله ورکوي، احسان به ورسره کوي. پلار او مور به د بچو دپاره چې تعلق د هغه طرف نه تعلق شي، بیا د تعلق دپاره شریعت څه نوم ورکړی دی، دې له بیا نوم ورکړی دی چې پلار به بچي ته بهترین تعلیم ورکوي، بهترین ادب به ورته ورکوي. ما نحل والد ولده شیئا احسن من ادب حسن او کما قال علیه السلام. پلار چې بچي له کومې تحفې ورکوي، پای کې د ټولو نه لویه تحفه دا ده چې بچي ته بهترین تعلیم ورکړي.
او تعلیم د پاره لفظ د ادب وي یعنی هغه تعلیم دی چې پای کې ادب نه وي. زه د میډیکل وړو ته سبق وایم نو زه ته روزانه ورته څه یو خبره ورته خامخا کوم داسې چې هغه زه ورته وایم یاره دا په دې کې ستاسو په دې خبره کې د ژبې استعمال پرون ما بل نو ته په یو 4 ورځې د ژبې په استعمال خبره وکړه ما ته د ژبې استعمال چې دی تاسو په میډیکل کې ما ته ووایه په اناټومي کې په فزیالوجي کې تاسو د ژبې استعمال په اناټومي کې دا وایي ته چې ژبه څه شی دی کوم ځای کې واقع ده رسنه جوړه ده څنګه د ساخت دی سټرکچر دی بنیاد څنګه دی بیا تا ما ته په فزیالوجي کې دا وایي چې یاره د ژبې استعمال به څنګه کوم نو ما ته دا راته ووایه چې دا د ژبې استعمال څنګه کېږي د ژبې د استعمال اخلاقي استعمال ته یاره چې دا خو په دې کتابونو کې نشته نو ما ورته دا ستا کتاب نیمګړی دی تا کتاب نیمګړی د ژبې د استعمال طریقه به زده کوې د هغه ادب هغه علم نیمګړی علم دی چې په کې ادب نشته پای کې آداب پای کې دا نشته دی چې ژوند به څنګه تېرې د ژوند د تېرول صرف پیسې ګټل دي پیسې د پیسو مشین به جوړ شي چې بس ټاپې به جوړلی مشین به پیسې به وباسي نه پلار چې بچي له تعلیم نن سبا پلار بچي له څه تعلیم ورکوي ما انویسټمنټ کړی دی انویسټمنټ ابل راته یو کس خبره کوله یو لطیفه راته راولېږله وی فلان کې نه مې تپوس وکړو چې څنګه چل لرګه کاروبار د څنګه دی وی راته وی چې د 80 لکو روپو را سره ټرک دی او د 80 لکو روپو کور دی او د 80 لکو کې راته دا زوی ولاړ دی وی ما چې په دې پوه نه شوم چې په 80 لکو کې راته ټرک ولاړ دی خو په دې پوهېږم خو په 80 لکو کې راته دا زوی ولاړ دی په دې نه پوهېږم وی راته وی چې 80 لکو روپۍ مې پې لګولي ډاکټر کړی مې دی که نه دا هم د 80 لکو روپو دی دا د 80 لکو روپو دی یعنې د بچي باندې تعلیم کول دا انویسټمنټ دی دا سرمایه کاري ده دا زمونږ دور دی دا مونږ مسلمانان یو دا مونږ کلمې هم وایو مونږ منځونه هم کوو مونږ آخرت هم منو مونږ تلاوتونه هم کوو مونږ روژې هم نیسو دا زمونږ سرمایه کاري ده دا 80 لکو کې راته دا زوی ولاړ دی دا زما ټرک دی دا ټرک په شان دی هغه 4 خپې دي د 2 خپې دي هم پیسې به ګټي دی هم پیسې ګټي د باندې مې خرچه کړې ده هغه مې په پیسو واخیستی په ده مې پیسې لګولي ادب یې وله ور ادب بیا خبرې کوي یاره وایي پلار مور ادب نه کوي بل تاسو ته ما قصه کړې وه ډاکټر راته وایي ډاکټر دی د پلار بیمار دی پروت دی نو هغه پلار داسې پروت دی نو هغه وایي چې یاره بچیه دا پلار ډاکټر دی ورته ناست دی مونږ یې تپوس له ورغلي یو ورته وایي چې بچیه دا پرتوغاښ مې ډېر زیات دغه شوی دی کلک شوی دی دا راته لږ سسکه لږه نو هغه بچی ورته وایي پروفیسر بچی ورته وایي چې بابا نو سر دې خراب دی او که خپې دې خراب دي نو لاس خو دې نه دي شل نو دا خو ته پخپله کولی شي نو دا به همدله زه کومه او دا د پلار دی دا د راوستی دی دلته د یو بل سړي په باره کې راته چا وایي هغه هم پروفیسر هم دی او ډاکټر هم دی وایي چې پلار بیمار و وایي چې سړي ته یې وایي چې یاره چا ډېر ورځې پس چې لمبولی بیا نه و نو وایي چې غولي ته یې بار ته د میدان ته یې راایستی و د دې ورته پیپ یې ورته نیولی په پیپ یې داسې لمبولی پیپ یې ورته داسې نیولی و څنګه چې سړی فرش وینځي که نه په پیپ باندې داسې فرش داسې پیپ باندې داسې وینځه په فرش نو دا انسان دی تا بچي ته تعلیم تا خپله سبق زده کړی دی ته وایې چې ما علم زده کړی دا علم دی په داسې علم خو د اسمان نه د ټولو مخلوقاتو د انسانانو د فرشتو د پیریانو د زناورو د طرف نه دی په لعنت وي چې هغه انسان ته انسانیت ونه ښایي هغه انسان ته سړیتوب ونه ښایي نو پلار باندې د بچو دا حق دی چې پلار به بچي ته ادب ښایي ادب حسن به ورته ښایي ویعلمه السباحة هغه ته به لامبو ښایي ويعلمه الرمي هغه ته به نشانه بازي ښایي چې نښه به څنګه ولې او ان يورثه طیبا هغه ته به حلال مال پرېږدي داسې نه چې بس ویل ماته پرېښی ارامه ولال داسې خلک مونږ کتلي دي او د داسې خلکو په باره کې مونږ کتلي دي چې هغه بیا وایي چې پلار مور خو ورته مال پرېښود خو هغه مال څنګه مال و نو هغه بیا ورته حرام مردار ده نو بیا هغه بچی د پلار مور په باره کې وایي زه یاره خو بس لرې کوی ټیک ته جیل ته لاړ وایي څوک به ونو والله عالم زه یې پېژنم نه که تاسو کې څوک خپل ناشین ګورئ ما ته نوم نه دی معلوم پېژنم یې نه خو یو سړي راته خبره وکړه چې جیل ته لاړه او جیل والا ته 6 کروڑ روپۍ راکړه چې آزاد دي کړو نو بچو ته وایي چې بچیه تاسو له خو ما یربونه ګټلي دي نو دا 6 کروڑ روپۍ ورکړئ د جیل نه آزاد شم که نه نو هغې ورته چې بابا نو دلته په کور کې به څه کوې خو دغلته په دې جیل کې کښېنه که نه ډوډۍ درته میلاوېږي خامخا 6 کروڑ روپۍ اوس په موږ باندې چې زموږ وخت پرې راغی نو ته زموږ نه 6 کروڑ روپۍ خامخا ورکوې حکومت له نو دا په دغه جیل کې کښېنه که نه ته نور څه کوې دلته ستا څه کار دی خو دلته هم پروت دی په بړستنه کې او په کټ کې به پروت دی او ډوډۍ به خورې او هلته هم درته ډوډۍ میلاوېږي نو خامخا ولې 6 کروڑ روپۍ ستا دپاره ورکړو جیل نه دې آزاد کړو نو دا ولې دا ځکه چې تا ورته څه ښودلي دي تا ورته همدغه شی ښودلی دی چې پیسې ګټه تا ورته ادب ونه ښوده نو ګوره د پلار او د بچو تعلق بیا داسې د دې نه اخوا که د زوجینو تعلق د ښځې د خاوند تعلق
د ښځې د خاوند د تعلق دپاره الله تعالی بل لفظ ویلی دی وجعل بینکم موده ورحمه. دا مودت او رحمت دی. دلته د قانون په بنیاد باندې د ښځې خاوند کور نه چلیږي. د ښځې او د خاوند دا تعلق او دا کور چې به چلیږي دا به د مودت او د محبت په بنیاد باندې چلیږي. مودت ود تعلق د زړه تعلق او رحمت چې په یو بل باندې به زړه سیزي، د یو بل به آرام ورکوي، د یو بل د سکون او د آرام خیال به ساتي. او د سړي لپاره بیا خاص کر ویلی دي چې جعل لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. سړی به بیا یو بل حق لري، مودت او رحمت به د دواړو طرف نه وي، خو د سړي لپاره به یو اضافي حق بلي، هغه دا چې لتسکنوا الیها. پکار دی سړی کور ته راشي او دته سکون میلاو شي. سکونه نه سکونه په خبره باندې پوه شئ. د نومونو کې لږ فرق شته، د هغې کې لږ فرق دی. که سوک نه وي خو چپړه دا نه، سکون ورته میلاو شي. چې سړی کور ته راشي نو سړی وایي یاره زه چې کور ته لاړ شم ما ته به آرام میلاو شي، ما ته به آرام میلاو شي. ستړی یم، ستومانه یم، په لاره مې د خلکو سره چا ته زورلی یم، چا زارولی یم، چا تنګ کړی یم، چا خفه کړی یم، یاره ستړی شوی یم ډوډۍ د ګټلو دپاره په مزدورۍ کې وګرځېدم، ستړی شوم، ډیوټي مې وکړه، مزلې مې وکړې. چې ستړی شم چې کور ته لاړ شم چې ما ته سکون او آرام او چې کور ته راځي او کور د سکون په ځای باندې بل څه بلای چرته. زما یو شاګرد دی ما ته وایي یاره جي دا لیسکن الیها وایي ډېره موده وشوه ده ما پکې لیسکن الیها چاته ونه لیده. لیسکن الیها وایي دا آیات به زه کوم ځای وینم چېرته، دا به د کوم ځای کې ما ته میلاو شي؟ دا نه میلاوي. دا ولې نه میلاویږي؟ ځکه چې حقوق ادایګي نشته. بیا د هغې نه بعد تعلق دی، د ګاونډي تعلق دی. ګاونډي دپاره هم حق دی، د ګاونډي دپاره امن دی. والله لا يؤمن والله لا يؤمن. په الله مې د قسم ایمان پکې نشته. خلکو یا رسول الله څوک دی چې ایمان پکې نشته؟ وی الذي لا يأمن جاره بوائقه. هغه سړي کې ایمان نشته که نه چې هغه ګاونډي ته تکلیف رسوي، چې د هغه ګاونډي د هغه د ظلم او د هغه د زیاتي نه په امن نه وي. د ګاونډي دپاره امن دی. بیا د دې مؤمنانو په خپل منځ کې تعلق دی، د رشته دارو تعلق دی، رشته دار ادای حقوق. چاله مال ورکو، مال چاله ورکو. ماذا ينفقون؟ فللوالدین والاقربین. مسکینانو ته، یتیمانانو ته، رشته دارانو ته، خپلوانو ته، هغې باندې د هغې دپاره حقوق دي. نفقه ده، نفقة الاقارب په نوم باندې یو غټ بابونه دي په دې فقه کې. بیا د دې ټولو مؤمنانو په خپل منځ کې یو تعلق دی. په مؤمنانو په خپل منځ کې د تعلق دپاره قرآن د اخوت لفظ ویلی دی، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. پرون ما ته یو ډېر لوی پروفیسر صاحب دی ما ته یو شی راولېږو چېرته په امریکا کې په یو چرچ باندې د پاسه لیکلي دي، یو دغه په انګلیش کې لیکلي دي چې مسلمان ټول انسانان چې کوم دي که نه آل هیومن د ون فیملی، ټول انسانان یو خاندان دی. او لاندې ورته لیکلي دي چې آیت نمبر د سورت نمبر 49 او آیت نمبر 10. سورت 49 نمبر سورت خو سورت حجرات دی او پای کې آیت نمبر 10 دی چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. نو هغه ته مې فوراً ولېږو، ما ورته وایي چې دا 49 نمبر آیت او سورت او دا 10 نمبر آیت کې خو دا مضمون نه دی چې ټول انسانان آل مینکاینډ ان ون فیملی. نه مینکاینډ ون فیملی نه ده، آل هیومن ون فیملی نه ده، ټول انسانان یو فیملی نه دی ویلي. و انما المؤمنون اخوة، مؤمنان د یو بل رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، د خپل مسلمانانو په منځ کې مؤمنانو په منځ کې رونه اصلاح راولئ، روغلي پکې راولئ، را پیدا کړئ، مینه پکې پیدا کړئ، محبت پکې تعلق پکې را پیدا کړئ. د عام انسانانو دپاره د قرآن الفاظ دي، د عام انسانانو دپاره د قرآن الفاظ دي. وانا خلقناکم من ذکر و انثى، ستاسو بابا یو دی، کلکم بنو آدم و آدم من تراب. ها یو بل لفظ قرآن ویلی دی، احادیثو کې هم ویلی دی، احادیثو کې زیات تفصیل دی چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. چې ځمکه کې څوک دي په دې رحم کوئ، اسمان والا په تاسو باندې رحم. الراحمون یرحمهم الرحمن، چې څوک رحم کوونکي زړه سواندي دي، زړه سواندي، دا زړه سواندي پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره زړه سواند دی. ابو سفیان ته کله غله لیږي، کله ورته پیسې لیږي، دا په غریبانانو تقسیم کا. غله او پیسې ورته لیږي، دا په غریبانانو تقسیم کا. دا زړه سواندي د ټولو انسانانو دپاره ده، ټول انسانانو دپاره ادای حقوق. دا مطلب نه دی، دا د محبت تعلق، دا داسې نه دی چې ته به د مسلمانان، دا د مسلمانانو دا جوانان زموږ دا بچي ګمراه کوي. نو ته وایي یاره او دا ورته په یو ډېر ښه انداز کې ورته دا جمله، یاره جی بس انسانانو سره محبت او انسانانو سره محبت. یاره د محبت دپاره خو بنیادي شی دا دی که نه چې د محبت دپاره طهارت پکار دی، تطهیر پکار دی.
پاک شي سره به محبت ساتم که ګنده شي سره به محبت. یاره چې زما پیدا زوی او بچی می که نه نوسی می او بچی می، خو چې په ګندګۍ کې څښایي که نه زه یې نه ښکلوم. زه ورته وایم مور ته به یم مخکې دا پاک کړه، مخکې به ورته دا خوله پاکه کړه چې د خولې کڼې زه کڼې نه ښکلوم، دا ماشوم ښکلوم خو د کڼو نه پاک شي. ته ما ته ویلې ته ځان سره په غوږ کې چې د غولو نه څښایي نو زه یې ځان سره په غېږ کې نه کښېنوم. دغه خبره ده نو دا طهارت دی. نو اوس اسلام طهارت څه ته وایي؟ دی په دې نه دی پوهه. اسلام طهارت څه ته وایي؟ انما المشرکون نجس. دا مشرکان ګنده دي. دا څومره ګنده دي؟ یا لکه ټرمپ ګنده دی، یا لکه مودي ګنده دی. نو مودي نیتنیاهو ګنده دی. نیتن هم مونتن نوم دی، مونتن بدبویه ته وایي. خو نیتن او مونتن کې ډېر فرق نه، حروف اصلي یو دي. دا میم خو زاید هم کېدی شي، حروف اصلي یو دي. نیتن مونتن بدبویه، دا بدبویه دي، دا ګنده دي. نو څنګه ګنده دي؟ یاره خو ستانه ته روزانه کپړې نه بدلې، اگر روزانه لامبي او روزانه کپړې بدلې، په ستانه په ښه صابون لامبي، نو څنګه ګنده دي؟ نه پته ولګي ته ګندګي هم نه پیژنې، ته ګندګي او طهارت نه پیژنې. طهارت او صفایي او ګندګي ځان له شی دی. د عقیدې ګندګي دا د هرې ګندګۍ نه ګنده ده، د هرې ګندګۍ نه ګنده ده. دا انسان دا په دې خېټه کې دا ګندم پروت وي، منځونه هم کوي او روژې هم نیسي او لګیا او جومات ته هم راځي او بېرته هم ځي او حرم نه هم تاویږي. چې حرم نه تاویږي تا ته دا 100% یقین دی زما په ګېډه کې هېڅ ګندګي نشته، نه یې پکې پرته یې پکې. خو د هرې ګندګۍ نه چې دا په خېټه کې دننه پرته ده او د لویو د وړو بولو په ځای راوځي، د هغې ګندګۍ نه هغه شرک او کفر ډېر ګرځي. قرآن دا نه دی ویلي چې د هغې پورې د بیت الله نه مه تاویږئ او جومات ته مه راځئ چې 100% یقین درته نه وي چې په خېټه کې د ګندګي نشته. ویلي دي راته؟ نه دي ویلي راته. خو یې بد دا ظاهري صفاو کې راځئ، دا ظاهري صفاو کې راځئ. خو دی ویلي چې انما المشرکون نجس، دا مشرکان ګنده دي. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دا جومات ته نه راځي دلته. نو کفر او شرک دا ډېره لویه ګندګي ده. دی د دې نه دی خبر چې ګندګي پته ولګېده چې چا ایمان نه دی زده کړی، اسلام یې نه دی زده کړی، دا صفایي او ګندګي هم نه دی زده کړی. دا په دې نه دی پوهېږي چې ګندګي څه ته وایي او صفایي څه ته وایي. نو سبق مسلمان ته دا وایي ویره جي هیومنزم. دا هیومنزم مطلب څه دی؟ انسان سره دوستي وکړه. انسان کوم انسان سره دوستي وکړم؟ انسان سره دوستي وکړم؟ خو دا وایه چې انسان سره په څه وجه دښمني مه کوه. په دې خبره پوهېږم، په دې پوهېږم او دا راته قرآن او سنت ویلي دي چې د نسل په وجه ورسره دښمني مه کوه، د رنګ په وجه ورسره دښمني مه کوه، د جغرافیې په وجه ورسره دښمني مه کوه، د ژبې په وجه ورسره دښمني مه کوه، د مفاداتو په وجه ورسره، د طبقې په وجه ورسره دښمني مه کوه چې ته د دې طبقې سره تعلق ساتي او دی د دې طبقې سره تعلق ساتي، ته د دې ژبې سره تعلق ساتي او دی د دې ژبې سره تعلق ساتي. ستا رنګ دا دی او د ده رنګ دا دی، ستا علاقه دا ده او د ده علاقه دا ده، ستا خاندان دا دی او د ده خاندان دا دی. د دې په وجه باندې نفرت مه کوه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لیکن په یو بله وجه باندې په انسانانو کې تقسیم شته. د رنګ په وجه نشته، د نسل په وجه نشته، د ژبې په وجه نشته، د طبقې په وجه نشته، د علاقې په وجه نشته. په یو وجه باندې د انسان تقسیم کېدی شي. څه په هغې باندې د پلار دوه بچي هم تقسیمېدی شي. یاره دا یو بچی تابعدار دی او دا بل بچی تابعدار نه دی. دا یو بچی ته زه خبره وکړم دی خبره مني، وایي ښه بابا وایه بلکل منم، که خوښوې که ناخوښه بلکل جي تابعدار منډه وام. او دی بل ته چې ووایم نو دی اخوا دی خوښ کوي، دی خبره نه مني. نو دا یو به مې خوښ وي او دا بل به مې خوښ نه وي. کاره خبره ده. یو سره به محبت وي بل سره به محبت نه وي. بیا چې د دې خوښه او د ناخوښې دا تعلق دا لږ وسیع شي، دا د ناخوښي بیا دې حد ته راشي چې بیا راته رانېغېږي، بیا راته رانېغېږي. تاسو ته ما یو ځل واقعه بیان کړې وه. دا دور داسې د عجیبه دور دی. یو علاقه کې مردم شماره والا تلي دي، نو پلار هم راوتی دی، زوی هم راوتی دی. نو هغه زوی نه تپوس کوي چې ستاسو نوم دی؟ وایي فلانکی ملک. نو پلار یې ورته وایي چې بچیه ملک لا ته نه ملک زه یم. وایي زه به کله ملک شم؟ وایي چې ته به هله ملک شې چې زه نه یم بیا به ته ملک شې. نو هغه وایي دا خو اسانه خبره ده. نو کور ته لاړه، کلاشینکوف یې راوړه، نو چې هغه ښکته پرړېده، وایي بابا اوس ملک یم که نه یم؟ دا هم زوی دی. نو دا زوی به د سړي خوښي بیا. نو د الله تعالی دا مخلوق دی. الناس الخلق عیال الله. د الله تعالی ته دا ټول مخلوق د بچو په شانتي دي. خو چې په بچو کې یو بچی بیا داسې راشي چې هغه پلار ته رانېغ شي، نو هغه بیا د پلار نه وي خوښ. نو د الله تعالی هغه بني آدم نه دی خوښ چې خدای ته رانېغېږي. چې د الله تعالی د بندګۍ په ځای باندې شیطان بندګي کوي، د الله تعالی د بندګۍ په ځای د الله تعالی نه بغاوت کوي. او هغه خلک یې خوښ دي چې کوم خلق د الله تعالی بندګان دي. د الله تعالی تعلق د خلقو سره دا دی چې څوک د الله تعالی بندګي کوي نو د الله تعالی سره محبت دی.
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم که تاسو د دین نه واپس شئ نو په دین باندې احسان خو نه کوئ چې تاسو د دین دومره سجدې مو کړلې او دومره مسلم په هوا کړې دا په خدای سره احسان دی نه دا د خدای پاک له طرف نه په تاسو احسان دی چې تاسو له توفیق درکړو خو دا مه وایه چې که زه د دین پرېږدم نو بیا به څه چلي من يرتد منكم عن دينه نو فسوف يأتي الله بقوم نو دې سره اسلام نه کمزوری کېږي دا اسلام ته څه نقصان نشي رسولی ځکه چې الله تعالی به نور خلق را پیدا کړي نو به څنګه خلق يحبهم ويحبونه دا الله تعالی بر دې خلکو سره مینه بیا ګوره محبت د الله او د بنده په منځ کې دی خو هغه د څه په بنیاد باندې دی اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین چې مؤمنانو دپاره به نرم وي د مؤمنانو دپاره به اذلة علی المؤمنین مؤمنانو دپاره به نرم وي مؤمنانو ته به خپلې وزرې ښکته کوي برید به ورته ښکته کوي د مؤمن خبره به ورباندې بده نه لګي او عزة علی الکافرین د ټول غصه د ټول هغه دغه چې کومې نفرت هغه به کافرانو دپاره او یجاهدون فی سبیل الله بیا به د الله د رضا دپاره مسلسل جهاد کوي د الله دین غلبې دپاره به جهاد کوي د کفر په مقابله کې به راپاسي میدان ته به راپاسي او ولا یخافون لومة لائم د دې باندې د چا د ملامتیا پروا نه ساتي دا ملامتیا ډېره لویه خبره ده یاره دا په څه شړو سر دی دا څه کوي دا ته څه کوې مړه ده ما ته یو ځل یاد دي د پېښور دلته مې لا په د یونیورسټۍ کې سبق په لاره تلمه نو ما خبره مو شوه بیا چا خبره وکړه بیا ما خبره لږه غوندې زیاته په هغه زمانه کې څه وه خو دا د افغانستان د جهاد مسله به وه مونږ له پې غوسه راتله خامخا به راباندې غوسه راتله نو ما به خبره لږه زیاته واغسته نو بیا راته یو سړی وویل یاره مړه تعلیم یافته سړی و په هره خبره دومره غوسه کېږي نو ما ورته دا خبره ډېم عجیبه ده مطلب دا تعلیم یافته دې ته وایي چې هغه به دم کړې مه ګئ که څوک ته هر څه چې ووایي نو دی به داسې خوږې خوږې پستې پستې به وایي ته غږ به نه کوي او چې داسې سنجیده داسې په یو خبره باندې سنجیده اخلي او یو خبره کې ودرېږي وایي دا د تعلیم یافته سړي کار نه دی تعلیم یافته سړی خو دې ته وایي داسې که نه ځان سنډي را سنډي وداسې نه نه زه په څه کې فریق نه یم ما زه خو فریق یم زه خو د روسیانو خلاف د امریکایانو خلاف د یهودیانو خلاف د کفر خلاف د الحاد خلاف زه خو فریق یم نو دا خبره ته هغه چاته کوه چې څوک فریق نه وي زه خو فریق یم ما خو ایمان دعوه ده ته خو ایمان مې راوړی ما د الله تعالی په توحید باندې عقیده ده ما د اسلام په رښتینولۍ باندې عقیده ده نو ته زما نه توقع څنګه کوې زه به فریق نه یم زه خو فریق یم دا خبره هغه چاته کوه دا نصیحت هغه چاته کوه چې څوک فریق نه دی هغه د جنګ کې تماشه کوي تماشبین نه یم نو مؤمن تماشبین دی که ته تماشبین یې نو وایه ته تماشبین نو بیا به نو زه خو تماشبین نه یم زه خو فریق یم دا هغه بنیادي خبرې دي چې دې باندې مې نن ته پویولې په دې مختصر وخت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی د دین تعلیمات هغه د هیومنزم نه دي هغه د انسان به حیثیت انسان سره د هغه محبت نه دی ته کوم چې د انسان نه خدای جوړ کړه دلته خو تا ته ما ووایي که نه چې ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله دا شرک ولې را پیدا شو دا شرک ولې را شرک یو سبب بیجا محبت دی په محبت کې غلو ده دا طغیان ولې را پیدا کېږي دا سرکشي ولې را پیدا کېږي چې انسان د خپل حد نه اخوا کېږي چې کوم حدود تعالی شریعت یې ښودلي هغه چې کوم محبت یې سره د خدای لپاره ویلی دی هغه محبت د انسان سره شروع کړي دا دي که نه یحبونهم کحب اندادا انسانانو نه شریکان جوړ کړي د خدای او څه چل ورسره کوي رویه ورسره څنګه ده نو یحبونهم کحب الله بیا داسې محبت ورسره کوي لکه محبت د خدای سره چې او مؤمنان څنګه چل کوي والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمن دې ته وایي چې د الله تعالی په محبت کې و د اخره پورې ځي یعنی د الله تعالی په محبت کې چې د اخره پورې ځي نو لاړ شه محبت چې څومره حدود دي دا ټول اشد حبا دا خلک وایي یاره تشدد په یو کار کې نه دی پکار یاره جی دا لږونه که نه اعتدال پکار د خدای په محبت کې اعتدال نشته د خدای په محبت کې لیونتوب نه یادوم هغه عشق والا چې کوم دي که نه چې د خدای سره دا ما یو ځل دا خبره په دې روژه کې ډېره په تفصیل سره کړې وه چې د الله تعالی سره به عشق که محبت وایي عشق لس پکې نشته محبت وایي عشق خو بیا قابو کېږي نه عشق خو بیا ګډې وډې وایي عشق خو بیا ځنګلونو ته ځي عشق خو بیا غارونو ته ځي عشق خو بیا ځان بیا جامې شلی بیا ګریوان شلی نه جی د هغې دپاره بیا څه اصول نه وي د هغې دپاره بیا څه حدود نه وي خو بیا د عقل خبرې نه مني تاسو د یو پیغمبر داسې معلوم دی چې هغه وایي چې د عقل خبرې مه منئ چې هغه وایي چې عقل نه داسې درته نه دی ویلي وایي عقل د خدای او رسول په مقابله کې مه منه عقل د اسلام په مقابله کې مه منه د عقل په بنیاد باندې خو ته انسان یې
د عقل په بنیاد باندې خو ته پیغمبران را لېږي چې عقل په چا کې نشته که ته پیغمبر نه خدای په غوا مې خو ته پیغمبر نه لېږلی اګر پای کې عقل نشته دا خبرې چې د عقل عام چې کومې تقاضي دی خو شریعت هغې کې نور حسن را پیدا کړی دی نو محبت د آخري هدف پورې د الله او د الله د رسول سره د الله او د پیغمبر سره محبت د هر چا نه زیات د الله سره محبت بالکل اشد حبا لله خلق د انسانانو سره اشد حبا دي هر چا ځان له یو بوت نیولی دی لیډر په دې زمانه کې تاسو ګورئ د دې لیډر چې کومه خبره وکړي که نه نو که د قادیاني ملګری شي که د کفر ملګری شي که د یهودي ملګری شي یاره وایي زما لیډر دا ټیک خبره کړې ته حیران شي دا هغه سړی دی چې لمونځونه کوي دا هغه سړی دی چې هغه د اسلام خبرې کوي دا هغه سړی دی چې هغه عمرو له ځي دا هغه سړی دی چې هغه تهجد کوي دا هغه سړی دی چې هغه تلاوتونه کوي خو چې د لیډر خبره راغله او د لیډر نه تاو راتاو او د لیډر په مقابله کې ما ورته آیت ویم زه ورته حدیث ویم او دی بلکل صم بکم عمي نه قرآن اوري نه حدیث اوري نه د عقل اوري صرف لیډر په دماغو کې دغه ته خو هغه شرک وایي که نه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا دغه خو تا بوت جوړ کړو که نه دا چل خو په دې کې دی که نه تا خو ته بوت جوړ کړو که نه ته مخکې آیتونه د توحید خبره ده رستو بیا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا دا ستا لیډر دی د قیامت په ورځ باندې بیا به څنګه چلي بیا به هغه په تا باندې ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار د قیامت په ورځ به بیا په یو بل پسې ګواښېږئ به په یو بل پسې چې ستا د مرۍ نه ونیسم او ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا بیا به دا کشران وایي چې خدای دله ډبل عذاب په دنیا کې هم د ده مرتبه اوچته وه موږ ورپسې وو نو دله عذاب اوچت کوي الله تعالی ورته وایي لکل ضعف تعالی به هم دوچن درکړم خیر دی هغه له به هم ورکړم تعالی به هم دوچن درکړم ولې ستا عقل کم ځای ته چا سره ورله بوتلی وي ستا په خپه کې چا پړی اچولی و تا خو دا پړی په خپله خپه کې اچولی و نو مهرباني وکړئ دا بت پرستي ده دا انداد دا شریکان د خدای په دې طریقه خلق نیسي دا بت پرستي څنګه جوړه شوه دا بت پرستي په دې جوړه شوه چې لیډر یې خوښ دی یو سړی لیډر دی هغه په څه وجه یې خوښ دی په مذهبي خلکو کې هم دا را پیدا شو او په دنیا پرستۍ کې دا شیخ سعدي یو ښایسته خبره کړې ده وی آدم از بے هنرې بندگی آدم کرد وی انسان نه چې عقل لاړ شي که نه نو تش او پویه ترې لاړه شي نو دی بیا د انسان بندگی کوي او گوهرې داشت ولی نظر قبا اوجم کرد په ده کې یو صلاحیت شته دی د عرش ګاونډي جوړېدی شي په ده کې دومره اهلیت الله تعالی پیدا کړی هسې ورته خپل خلیفه ویلی دی ولی نظر قبا اوجم کرد لیکن دی د څه نه کېږي دی یا د جبې او قبې او د دې نه تاویږي د یو خاص مذهبي رنګ نه تاویږي هغه نه خدای جوړ کړي د احبار او رهبانو نه خلکو خدایان نه جوړ کړي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله د یهودیانو عیسایانو پیرانو مولیانو نه خدایان نه جوړ کړي او جم بل سړی راغی هغه د حکمران نه خدای جوړ کړ د هغه نه تابع ځکه هغه سره خو هغه نه خو یریږي هغه سره خو جیل هم دی هغه سره خو اتکړی هم دي او د هغه سره خو تاڼم ده او د هغه سره خو دفیم دي نو هغه نه یریږي نو د هغه د یرې په وجه باندې د هغه عبادت نو چا د مذهب په نوم باندې چا ته سجدې شروع کړې د هغه نه بت جوړ کړو او چا د دنیا په نوم باندې د بل نه خدای جوړ کړو یعنی در قید غلامی ز سگان خار ترست من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرده ما خو سپی نه دی لیدلی چې سپی د سپی بندگی کوي خو انسان د انسان بندگی کوي دا بندگی په دې طریقه کېږي نن دی ولا تصویر په سینه لګولی دی او نن د هغه هره خبرې نه تاویږي را تاویږي سبا به د هغه بوت جوړ کړی ورته به سجدې هم کوې دا ته په کومه لار روان یې خوښه ناخوښه د هغې څه اصول دي غلطې ته غلطه وایه ټیک ته ټیک وایه پلار دې هم ټیک ته ټیک وایه غلطې ته غلطه وایه استاد دې دی شیخ دې دی پیر دې دی دا خبرې کول چې بس نه بس چې مې یو ځل دا ند دی لا تجعلوا لله اندادا تاسو د خدای له شریکان مه ګورئ که نه وانتم تعلمون دونه نه پوهېږئ تاسو دا عقل نه کار نه لې دا هغه بنیادي خبرې دي دا په یو مختلف رنګ کې دا دنیا کې دا خبرې ورسرېږي دا په یو رنګ کې نه چلېږي دا په مختلفو رنګونو په هغه اول ځل چې بت پرستي شروع شوم په دې رنګ کې نه وه چې راځئ شیطان دا نه ویلي چې دا بت دله جوړوم او دې بت ته سجده وکړه چې غرق شي داسې ورته نه ویلي وی یاره دا خو ستاسو خوښ دی که نه راځه مړه دله زه بیا ته دله بوت جوړ کړم او داسې به ورته ګورئ هسې ورته ګوره مینه به دې پرې ماتېږي
نو بیا چې دا نسل ختم شو نو بیا ورته وایي مړه نو هسې ورته ګورې څه وله راوړه که نه دلته که څه تاویږه را تاویږه ته یې څه ښکلوه را ښکلوې دا هسې څه بېکاره سړی ته دومره هم نشي کولی چې مینه ورسره نشي کولی نو بیا به چې تاوېده را تاوېده نو بیا چې څه موده تېره شوه نو بیا دلته ته اوس ګورې خو مړه خو دته سجده کوه که نه دته سجده کوه او دا دته سجده نه ده چې دته سجده وکړې په دې خدای خوشحالېږي دا خو هسې رنګ دی نو خلکو سجدې هم شروع کړئ بیا چې نورو ته سجدې شروع کړې بیا نورو ته وایي ما ته هم سجدې شروع کړې دا مرحلې دي دا به را روانې دا مهرباني وکړه دا د انسانانو نه خدای مه جوړوه دا نورو خلکو ته دا تعلیم مه ورکوه او دا چې ته دا کومې خبرې کوې چې انسان پلته او انسان دا فلسفه د صوفیزم زه پیژنم دا فلسفې دلته نه چلېږي هغه فلسفه د اسلام په نوم باندې مسلمانانو ته ته د حلق نه نشي ورتېرولی چې د کومې فلسفې بنیاد په قرآن او په سنت کې نه وي زه هغه تصوف هم نه منم او زه هغه صوفیزم هم نه منم چې د کوم تصوف بنیاد په قرآن او سنت کې نشته که ته ما له د تصوف په نوم باندې راوړې زه بیا نه منم چې کوم شي بنیاد په قرآن او په سنت کې نشته دا ته ما له په کوم نوم باندې راوړې زما د پلار په نوم یې راله راوړې هم زه یې نه منم ما په پلار ایمان نه دی راوړی ما په الله او رسول ایمان راوړی دا مسلمانانو د یو بل ځان خبر کوي یو بل خبر کوي ته چې په دې نوم باندې ما له دوکه مه راکوه دا شوګر کوټډ ګولۍ ما له مه راکوه دا پاسه دې د پاسه درته خوږه کړې ده دننه دې پکې زهر اچولي دي دا کله په یو نوم راله راپېښ کړې کله په بل نوم باندې رامخې ته کې د اسلام نه علاوه بل ازم د اسلام نه علاوه بل دین د اسلام نه علاوه بل عقیده د ایمان نه علاوه د قرآن او سنت نه علاوه بل د هدایت مرکز دا نشي دا مؤمن نشي منلی دا مؤمن دې په دې ځان پوه کړي چې دا څوک مني دا به ګمراه کېږي دا د ګمراهۍ بنیاد کېښودو د شرک بنیاد کېښودو دا په هر نوم باندې چې راځي کوم تصوف چې د هغې بنیاد په قرآن او سنت کې نشته د هغې د موږ سره هېڅ تعلق نشته قرآن او سنت کې د تعلق دی احسان دی دا تزکیه نفس دی تزکیه نفس دی ته نه وایي چې یو به یو ځان له بوت ونیسي بل ځان له بل به بوت ونیسي تزکیه نفس د بوتانو نه ذهن پاکولو ته وایي خبره د تزکیه نفس کې خبره د تصوف کې خبره د احسان کې زه شرک او کفر لا دا خبرې ذهن کې نوٹ کړئ دا نوٹ کړئ دا د ما دا ترخې خبرې دا ترخې د دوایانې دا دوایي ده دا دوایي ده دا چې زه ونه وایم نو دا د دې نه بغیر کار نه کېږي دا مسلمانان دې په دې خبره ځان پوه کړي په هر حال دا ما د سیرت په حواله باندې دا درته ذکر کوي یو ملګري سوال کړی دی چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان څه معنا ده نو دا خو ترجمه کې به راشي انشاءالله العزیز د دې مطلب دا دی چې انسان د الله تعالی په بهتره طریقه بندګي وکړي نو الله تعالی ورلم داسې په بهتره طریقه بدل ورکوي چې کوم د انسان په تصور کې نه دی انسان دې د الله تعالی بندګي په بهتره طریقه وکړي نو الله تعالی وایي د دغه احسان چې تا د ما عبادت په بهتره طریقه وکړو نو د دې بدل زه بدل درکم او ډېر بهتر بدل درکم هغه بدل چې هغې تاسو تصور هم نشته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله الله